الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون 19 آیت نور دسم پسورة النور کے ان الذين يكنا وكسان يحبون چغواری غیم ان تشيع الفاحشة چخورشی بحیائی في الذين آمنوا پمومنانو کے لهم عذاب علیم داغی دا پارا درناک عذاب دے في الدنيا والآخرت پا دنیا و آخرت کے واللہ یعلم اللہ پوئیگی پارسو انتم لا تعلمون و تاسو نپوئیگی پارسو امام رازی رحمہ اللہ علی کی جماع کے سر ربط پدے طریقہ دے کرے چھے اللہ حالات دا اہل افق بیان کرو او دا آغا چاچے دا خبر اور دل و رسول وکنا آغی دے بیاسا آداب بیانول چے دیل پکارو چے دا دبون آغی اخپل کروے دا خبر لے اوانو اور کولے ڈنڈورے نو کولے دے نو پسیوی اللہ فرمائی امام رازی وچے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ تے فرمائے لے دے دا پارا لے یعلما چے پتہ لے گی او خلق ازدکی دا خبرہ ان من حب ذالکا فقد شارک فی حاز الزم چاچے دا پلیدی خبر خورول خوخی کنا نا داغ پلیدی دا سے دا گویا چے دا کارے کڑے دے بیخی پخپل ادا کار کرے کما شارک فیہ من فعلہ ومن لم ینکرہ دے خرول دا سیدی لکہ دے دا کولو غنتا ولیعلم دے دا پارا چی دا خبر از دشی ان اہل الافک کما علیہم العقوبت فیما اظہروہ فکذالک یستحقون العقاب ما سروہ من محبت اشاعت الفاحشۃ فی المؤمنین دے دا پارا چی دا خبر از دشی چی دا اہل افک دی چی کما دا دروجن خبر خورکڑو وکنا دی دا سزا لائق تی دیکھا چی دی دا خبر اخکارا کرے دا خورا کرے دا ظہور دا دی نشوے ندغ شان دی دا آغے پٹھی مینم دا پٹھی مینی پا وجم دا عذاب لائق تی کما چی دی پزرون کے پراتا دا بے حیائی سارا دا دی پزرون کے چی بے حیائی سارا کا محبت تے چی مومنانو کے دا کنجر خبر خورو کو ندغ شان دا دی پٹھی مینی پا وجہ بانے ہم دی دا عذاب مستحق دی امام رازی بھی فَكَذَلِكَ يَسْتَحِقُونَ الْعِقَابَ مَا أَسَرُّوهُ مِن مَحَبَّةِ إِشَاعَةِ الْفَاحِشَةِ فِي الْمُؤْمِنِينَ امام رازی ہوئی جدا دلالت کئی پدے چہ مومنان اللہ پزرم پاک ساتل پکار دی لیکن سنگ چہ جوارح دا پلیتو ویناگانو دا پلیتو کارونو نا خلق بچ ساتین دا غیان دا زڑا دا دیم پاک ساتل پکار دی دا یو لوخی دے سمرقندی لگی عنوان دا آیت بمونگ دو شیخ لگی احسان الکلام کے پدے آیت کے دا منافقان یو پلیتی ذکر گئی پلیتی سے دا چا پلیتی خبر خوری دا غلط ویڈیو گان دی دا غلط خبری دی او سوڑے خلق بولی کہ کنزل پارٹ 1 نو راٹھنکڑی بے سوک دی دیر غاڑی دا بلا کسان دی دا بابا یا مشران خلق کنزل بگئی پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 آغا سخانس کا کنزل نا دا دیر گناہ دا پلیت کار دا سکے بے مومن بزی و دا پوچا خلا نغوزی خواہ مونگ لے خوب گوٹے کے دارا گڑی سڑے مونگ خوخلے دا سیدی کوکے او استاذ بھی کنزل کو اغل رازو رسدو تخویف دنیاوی اخروی بیانی مدرسہ کی استاذ زیاد کنزل کئی کنا اکثر کولے نا اگر اگو بسیرارو پلار بسراو سی ماتا کنزل کئی اترا ہے دیکھو دا خرزوی دا دماغا دے کنزل کری رات لو کی ملتا آگو بات نہیں دیکھنے دا سمتلاک و دا سمک بچے بدا سے سوارے دی پیلگی غلق وہی کنزل بگئی یہ تو سب دے چھے بس نکی گی بس کوشش پکار دے چھے بند شی دا اوڑیر تدبر قرآن لگی کم جے تفسیر دے پاسل کے دا حمید الدین فراہی ترجمہ دا آگی بیا کرے دا امین حسن اصلاحی دا اصلاحی سے تفسیر نہ دے آغا اخبری گولی
هغه اصل کې دی کې فتنہ برپا کرنے میں یہود کی سازش ایت اشاره کوي یهودیانو د مسلمانانو معاشره ګندکول غوښتل د هغې لپاره د منافقینو سهاره واغسته لکه څنګه چې برطانیې د قادیانانو سهاره اغستې ده. اوس هم ډېر سي زیات په فیسبوک قادیانان ناست دي تا سره مناظره کي ته به وایې چې څوک عالم وي منځ کې به دغه منافق او مرتد او ملحد سړی ناست دي بېدینه دا د مسلمانانو هغه ګټه پې پټ کړی دی منځ کې دا منافقین دي د دې امت عقیدې منافقین دي. نه یهودو هغه ټایم دغه منافقین استعمالول چې د په ښځه الزام ولګوي. ګوره مکه کې که هر څه و خدای الزام پې نه لګېدو خپل یو تربګني و ترونو بچي و ماماخلي و دلته مدینه کې خو منافقین دویم قسم خلک دا مکه کې دومره نو څومره چې به مدینه کې پیداوار پیدا شي که نه نه دی کې مونږ ته هم سیاست ښیي مونږ ته هم عقل ښیي ملګري بدي مي خبره به هم خوره شي طالب قدر عزت هم درکوي خو لیکن داسې د لستوڼي مران مه پکې. ابن کثیر لکھی وهذا تعذیب ثالث لمن سمع شیئا من الکلام السیئ دا درېیم ادب دی هغه چا ته دا خبره کوي چې هغه دا بده خبره اوري فقام بذهنه منه شیئا وتکلم به فلا یکثر منه ویشیعه ویذیعه بهر کې هغه دا نه خوري. تفسیر درازه ان الذين یقینا کسان هغه کسان ګورو عموم دی په دې کې اجې هر څوک دي ښه یحبونا چې هغې دا غواړي دا خوښي دا د هغې چاحت دی دی محبت دی ان تشیع الفاحشه تشیع چې خوره کې اشاعتو کې مشهور کې الفاحشة بے حیايي فی الذین آمنوا پا کسانو کې چې مؤمنان دي. امام طبری معنی کې ان الذین یحبون ان یذیع الزنا خلک چې غواړي چې خوره کې زنا پا کسانو کې چې ایمان راوړي په الله او رسول دا به کې خوره کې عامې کې دل رواج ورکي. سمرقندی وی فاحشه نه مراد زنا ده دا خوري یا خلک چې هغې غواړي چې په دا شی بدنامه خوره کې دا پلیدې خبرې خوري. ان الذين يحبون امام رازی لګي والمراد عبدالله مراد دی هغه ابن ابی رئیس المنافقین تشیع الفاحشه نه مراد زنا شو. امام رازی لګي معنی الاشاعه الانتشار خرول هغه خرول هغه سیز خرول وشاع الحديث اذا ظهر في العامه کله چې عوامو کې خبره خور شي ایته بیا وی شاع الحديث بل ان الذين يحبون امام رازی وی لا شک ان ظاهر قوله ان الذين يحبون يفيد العموم دا عام خبره ده هر سړی په دې کې داخل دی چې کنجرتوب او پلیتوب خوري وانه يتناول كل من كان بهذه الصفه اگر چې وی آیت قذف عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سلسلہ کے راغلے دے الا ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. امام رازی لگی ان تشیع الفاحشہ قرطبی وی اے تفشو خوری ویلشی شاع شیء شیوعا وشیعا وشیعا وشیوعا ای ظہرا وتفرقا. فی الذین آمنوا امام قرطبی مراد فی المحسنین والمحسنات دے پاکو انسانانو کې پاک مسلمانانو کې دا الزامونه لګي او دا خوري. والمراد بهذا اللفظ العام عائشة وصفوان رضی الله عنهما هغه امنون مراد دغه دواړه دي. فاحشین سره مراد د قرطبی وی هغه دوه مفسرین خو وی چې زنا ده. امام قرطبی الفعل القبیح المفرط القبح پلیت کارو لهم عذاب علیم فی الدنیا داغی دا پر عذاب دے درناک پا دنیا کے کم کسان چر بے حائے اشاعت کی دا خوری داغی دا پر عذاب دے پا دنیا کے درناک عذاب دے درد بولا اللہ ورکی علیم. لهم عذاب وجیع فی الدنیا داغی دا پر دردمند عذاب دے آغا دا حد سزا مراد دا حد عذاب مراد دے حد قذف په محسنو سړی یا په محسن ښځه باندې چې پلیت الزام ولګي که نه هغه دپاره حد دنیا کې یو تفسیر دی کې دا دی. امام رازی رحم الله هغه بیا ډېر وضاحت کړی دی اختلفو فی عذاب الدنیا اختلاف ته په دې کې مفسرینو عذاب د دنیا نه څه مراد
فقال بعضهم قامت الحد عليهم حد باغي نافذ کول دي وقال بعضهم هو الحد واللعن والعداوة من الله والمؤمنين حد نه مراد لعن او عداوت ته د الله او د مؤمنانو یو به بدر دی وی بیا امام رازی لګلی دي چې ضرب رسول الله صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن ابي الله رسول الله غوال حد نافذ کړ عبد الله بن ابي وحسان مستح ابد مې دیتا اوس دې کې حدیث ویلو په قرطبي عبارتونه ما پیش کړو تفصیل سره د پیش کړل د دلیل نه پیش کړل وقعد صفوان لحسان فضربه ضربة بالسيف فكف بصره هغه واقعي لیکل صفوان حسان لاغه گزار ورکړو په توره کنه هغه سره دغه نظر تلو دا داسې لیکلي دي وقال حسن بصري عنا به المنافقين لانهم قصدوا ان يغموا رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد د دین منافقین دي چاغي د الله رسول الله غم ورکول غختلی و چې دې ټینشن کې واچي ومن اراد غم رسول الله صلی الله علیه وسلم فهو کافر او چا چې دا اراده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غم او ټینشن کې واچي نه کافر دی وعذابهم في الدنيا هو ما يكون يتعبون فيه وينفقون لمقاتله اوليائهم مع اعدائهم هغه دا چې دنیا کې بدی ستړي کیږي بدی هو ما كانوا يتعبون فيه وينفقون لمقاتله اوليائهم مع اعدائهم په لوګي جنگي کې وګنه خرج بګي لمقاتله اوليائهم مع اعدائهم خپل ملګرو سره دغه دشمنانو ابو مسلم خراسانی اصبهانی هغه یو تفسیر بیا کړی دی چې الله د رسول پلاس باندې الله دی عذاب ورکو جاهد الکفار والمنافقین هغه ته پیش کړي امام رازی بیا وی اقرب داده صحیح داده والاقرب ان المراد بهذا العذاب ما استحقوه بافكهم وهو الحد واللعن والذم دا غدري والا مراد دي حد په نافذ جو لعن او ذم عذاب د اخرت نه عذاب د قبر او عذاب د قیامت دواړه به کې داخل دي امام احمد رحم الله نے ابن کثیر حدیث نقل کړی دی عن صحابه النبي صلی الله علیه وسلم لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم تکلیف ما ورکه د الله بندگان ولا الى عار مدلا و شرموي ما دغه عورات په سم ګرځي یعنی کچا زینو د شرم زینو ولا معلومه وا اسوک چې مسلمان شرمول غواړي دغه یو شرم پسې ګرځي فإنه من طلب عورت اخيه المسلم طلب الله عورته نه الله د پسې ولګي څنګه دغه شان لایق دي حتى يفضحه في بيته تر دې د خپل کور کې او شرموي نه دي کول بګاجه د به حیا خوره د خلکو کچا او کمزوري خبره او کاوډ نه معلومه ته پلان کې دا چر کړو مړه پرې د سړیا د دې نه څه جوړیږي څه فائدې سره ماته یو فائدہ وخیا عذاب د دنیا دغه دی چې الله به شرموي ولا آخرت او آخرت امام طبری و فی الاخرت عذاب جهنم آخرت کې به عذاب د جهنمی کچره دی په خپل ګناه باندې بغیر توبه نه مړ شو پدې مسروی ان مات مسرن علی ذلک غیر تائب توبه نو خو دې هغه د هن مړ شو سمرقند لیکلی لم یتوبو امام رازی او حدیث لیکلو وسارو ما کته خپل تفسیر کې هم ملاوي ده نه چتا ترتیب الامالی کې هغه بیا ملو شو سند لیکل دي خو د دې حیثیت ما ته نه معلوم راویان ندی کتل ما ندی کتل ما ته وښنو ملو شوی ترتیب الامالی یحیی ابن الحسین جلدو د کتاب دی جلد 250 حدیث 2318 دال کتب العلمیہ بیروت لبنان 2001 عیسوی حدیث لنډه سند مالک ځان سره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا اعرف قوما يضربون صدورهم ضربا نبی سلام فرمایي چې کینن ز پیجن اندازې قوم چې به وي خپل سینه به وي يسمعه اهل النار دغه سینې د والو د غرباري आवाज به وري جهنميان قيل من هم يا نبي الله تاسو ته سوق ته د الله نبی سوق ته قال هم الهمازون اللمازون دا مخ ته بدر دوین کې دی او شاته بدر دوین کې دی همز ولا مز غیبت او چغله ولا قال من هم الهمازون يا رسول الله همازون سوق دي الله الذين يلتمسون عورات المسلمين اغه چې مسلمانانو کچاو کمزور زمينو ګوري د شرم ګرځي په شرمه ويكشفون غخوري خلقو کې ويفشون عليهم من الفواحش ما ليس فيهم
هغه پلیته خوري دغې په نوم چې هغې نه کړی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف قوما يضرب في آذانهم بمسامير من نار يضرب من جنب وتخرج من جانب الآخر. وګونو کې دا اوس پنې بوله منډي که نه مسامیر دی که نه یو طرف به ننه باسي په بل بوځي. قیل من هم یا نبي الله؟ قال هم الذين يسمعون إلى ما لا يحل لهم على أبواب المسلمين. دا کسان دي چې د خلکو ورونو سره ولاړې مسلمانانو ورونو سره هغه خبرې اوري چې د لپاره د هغې اورېدل حلال نه دي. یلتمسون عیبهم د هغې عیبونه لټوي. عیب پسې ګرځي ورګه د پلارو د زوی جنګ دی یا د ښځې د خاوند جنګ دی چې دې څه وایي. دا د معاشرې اصلاح او تمدن داسې اصلاح کوي نبي صلی الله علیه وسلم. ښه ډېره حدیث په دې کې پیش کړي دي. امام رازي رحمه الله ډېره حدیث پیش کړي دي. څه خو دلته کې تاسو اورېدلي مو ریاض صالحین کې خو بطور د ثواب او دپاره د تبرکو. لا یستر عبد المؤمن عورة عبد مؤمن الا ستره الله یوم القیامه. مؤمن چې په بل مؤمن باندې پرده واچي نه الله په ده باندې پرده واچي پر ورځ د قیامت. مسلمان هغه دی من سلم المسلمون من لسانه و یده. صحیح مسلمان کامل خو هغه دی چې دغه د لاس او د جبې د ضرر نه نور مسلمان بشي. صحیح مهاجر خو هغه دی چې هجرت وکړي د هغه څه نه چې الله د هغې نه منع کړی. صحیح هجرت وکوئ. والله یعلم وانتم لا تعلمون. دیکھیں بل حدیث هم شته دی. مؤمن تر هغې پوره مؤمن نه وي. لا یؤمن العبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. ځان د پاره چې څه خوښوي بل له ما خوښ که نه. مؤمن کامل مؤمن هله دی چې د بل لپاره هغه څه خوښ کړي چې د ځان دپاره کم خیر او بهتري خوښوي. پوه شوې؟ او څوک چې دا غواړي چې د اور نه خلاص شي که نه جنت ته دی داخلي شي د اور نه بچ کېدل غواړي جنت ته دخول غواړي. عبدالله ابن عمر نه حدیث نقل دی. امام رازي لیکلی دی د دې د مرګ د به داسې حال کې راشي چې یشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله په دې د وفات شي. ويحب ان يؤتى الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. ا دې د خلکو ته پای حال کې راشي چې د خوښي چې دا خلک د ما ته په دې حال کې راشي. خلکو له په پاک ژړه باندې ځي. پوه شوې؟ نه چې پړونو کې غونډانې ساتي دي روان دی. والله یعلم وانتم لا تعلمون. مخکې تفسیر والله یعلم والله پوهیږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پوهیږئ. امام ابن جریر لیکي والله یعلم کذب الذین جاءوا بالافک. الله ته پته ده د دروغ د هغې کسانو چې د هغې افک سره راغلي دي. دا افک دروغجنه کیسې جوړه کړې په عایشه صدیق الزام لګولی دی. الله ته پته ده د دروغو په دې کې څوک رښتینی نشته. وانتم ایها الناس او تاسو یا خلکو لا تعلمون ذلک. امام طبري وي تاسو ته دې پته نشته ځکه چې تاسو په علم غیب باندې نه پوهېږئ. لانکم لا تعلمون الغیب. تاسو په غیب نه پوهېږئ. په غیب صرف الله پوهېږي. امام طبري وي نا خبرې من نقل کوي ما لا علم لکم به من الافک علی اهل الايمان بالله. تاسو د هغې علم نشته او دروغ دي. او بیا د نبي وسلم بیبیانو باره کې خو ورته خبر وړو خورې نه کوي. ولا سیما علی حلائل رسول الله صلی الله علیه وسلم فتهلکو. د نبی وسلم بیبیانو ازواج مطهرات باره کې داسې کنجرې خبرې خورې نه کوي کني هلاک بشئ. طبري امام طبري رحمه الله دا لیکلي. سمرقندي لیکي والله یعلم والله ته پته ده الله ته پته ده د څه پته ده انهم عالم یزنیا چې دغې دواړو زنا نه ده کړې. دا کوم الزام چې په دې افک والو لګېدلی دی افک والو لګول دا خبره دی خوره کړه مدینه کې هوایي ولا ورکړه. بی بی سی ته خبره حواله کړو خو بی بی سی وکنه. ابن جوزی وی ورګه د اول والله یعلم سمرقندی تفسیر پورا کوه انتم لا تعلمون. تاسو نه پوهېږئ ذالک منهما. دا تاسو ته پته نشته دی. تاسو سره دلیل نشته چې دا کار دی کړی دی. ذالک منهما چې دا کار دی دواړو نه سرزده شوي. تاسو په دې نه پوهېږئ هسې لګیا. ابن جوزی والله یعلم الله ته پته ده د شر د هغې خبرې تاسو په یې کې ورننوتي یې. دا کم باز کوي عایشه صدیقه باندې الزام لګوي د دې
چې څومره بدترین انجام دی بیانک د الله ته پته ده. وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهیږئ. امام رازی رحمه الله دلته لیکلي وانتم لا تعلمون فهو حسن الموقع بهذا الموضع لأن محبة القلب كامنة. ډیر مناسب موقع کې الله دا خبره کړي ځکه چې محبت د زړه هغه پټي. ونحن لا نعلمها الا بالامارات، موږ ته محبت پته نه لګي مګر په نښو باندې به لګي. ٹھیک شو. دا اول د قرطبي څنګه نقطه مونږ ویلې و دغه نقطه وایي هر چې الله پاک دی هغه ته هغه نه محبت خو نه دی پټ کنه، هغه ته خو د نښو ضرورت نشته کنه، دا خو ما ته د نښو ضرورت راځي. فصار هذا الذکر نهایة فی الزجر. دا آخره کې چې الله والله یعلم وانتم لا تعلمون، دا انتهایی درجه کې زجر دی رټنه ده. ځکه لأن من احب اشاعة الفاحشة، هغه څوک چې هغه د بهای خورول هغه خوښي. وان بالغ فی اخفاء تلک المحبه، اگر که ډېر دغه محبت پټ کړي ډېر پړ کې پټو ساتي کنه، فهو يعلم، دې سړي ته پته ده ان الله تعالی يعلم ذلك منه، چې الله ته پته ده چې دې انسان پړ کې کنجرتوب پریتی پرته ده. وان علمه سبحانه بذلك الذي يخفاه كعلمه بالذي يظهره ويعلم قدر الجزاء عليه. الله ته پته ده هغه چې دې ښکار کوي هغه پټ ښکار کوي او الله ته دې سزا پته ده. وانتم لا تعلمون، تاسو نه پوهیږئ، الله پوهیږي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم. ولولا فضل الله علیکم، و کشر نوی فضل الله پتا سو باندې و رحمته دا رحمت نوی. وان الله یقینا خبر دا یقینا دا خبره چې دی الله رؤوف الرحیم، شفقت کوونکی او رحم کوونکی. نسو ولولا فضل الله کجر الله فضل و رحمت نوی نخامخا پتا سو به عذاب راوسته وي کداغه مهرباني نوی. ترغیب دی پدې کې توبه تا، تخویف هم دی پکې. لولا فضل الله کی اشاره کړل د تخفیف ته کنه. ولولا فضل الله علیکم ورحمته، امام طبری لیکي ولولا ان تفضل الله علیکم ایها الناس، کجره فضل د الله نه پتا سو باندې او رحم دا نه پتا سو حال دې سه به مې سپراتی دی کنه. کچره د الله فضل نه پتا سو باندې دا رحمت نه وي. سمرقندی لیکي جواب د دې مزمر دی. لولا من الله علیکم و نعمته، کچره د الله احسان نه وي نعمت نه وي نتاسو له به سزا درکړو دا خبره په باره کې چې تاسو د عائشہ صدیقہ او صفان په باره کې کوي محذوب اغل دریسته دی. مزمر محذوف او تقدیر او مقدر دا یو الفاظ دی بس خبره ده پټه ده دا مطلب یې. ابن جوزی وی دلته امام راضی د سلور قسمه محذوفات لیکلي، درې سلور قسمه اجو ګوره خو بس مونږ لنډ آسان مختصر وایو. ابن جوزی لیکي جواب ده محذوف ده هغه دا تاسو له به سزا درکړو دا خبر په باره کې تاسو عائشہ صدیقہ باره کې کولې درې نه کدا خو دا رحم او فضل له مسلمانه شکر وباسه چې په سر د عذاب نه دراغله منافقه. عبد الله بن ابي بن سلول وان الله رؤوف الرحیم، ويقين الله ډېر نرمی کوونکی دی، رحیم مهربان دی. یا رؤوف شفقت کوونکی دی، رحیم مهربان دی. رؤوف طبری معنی کی وان الله ذو رأفه، الله مهربانه والا رافت والا دی، نرمه والا دی. ذو رحمت رحیم ذو رحمه، رحمت والا دی په خپل مخلوقات باندې هغه رحم کی. کدا دا غنوی لحلقتم فيما فضتم فيه، تاسو بخامها هلاک کړی وي پاغه کار کې تاسو به کنه نوتی تاسو له په تلوار باندې عذاب درکړی وي. ولې دا جواب دلته پرې خو دلولا جواب ولې پرې خیم لمعرفه السامع بالمراد من الكلام بعده. طبری وی ځکه سامع ته خپل د رسو کلام نه پته لګي چې څه ویل غواړي. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم.
یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تتبعوا مزه خطوات الشیطان فقدمونو د شیطان پسې فإنه یامر یقینا حکم کوي بالفحشاء د بهای د کولو د خورولو ولولا فضل الله علیکم کچرنه فضل د الله پتا سو باندې ورحمته د رحمت نوې نما زکا منکم بچمنوي پاتې شوی د بدنامنا من احد بچمنوي پاتې شوی د بدنامنا پتا سو کې من احد نسو کو ابدن چره چره ولكن الله یزکی لیکن الله بچ ساتي د بدنامنا من یشاء چاله چې وغواړي والله سمیع او الله اوریدون کې د هر څه علیم او پوهه د پار څه ادب خیب المؤمنانو ته د منافقانو د عادتونو نزان در ساته پاره کې یو عادت د منافقت دا چې الزام لګول لخوا په بل اسې به سه الزام لګول الزامات لګول خشي نه ده یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان امام طبری لګي اے هغه کسانو چې د الله او رسول منل دي هغه منه تاسو الله رسول منه نمازه مچلېږي په لارو د شیطان او دغه په کوسو باندې مزه دغه په طریقې مخبلوي دغه داګانې او اندازونه مخبلوي لا تسلكوا سبيل الشيطان وطرقه ولا تقطفوا آثاره څنګه بشاعتکم الفاحشه دغه په قدم باندې مزه چې خوروي تاسو پلیتی په مؤمنانو کې په جواب باندې یو بلته وي بلته وي دا شیطان کار دی کنه دا مکه وکنه سمرقندی لګی لا تتبعوا تزیین الشیطان مزه د شیطان پاره کارونو په د خستګي هغه پسې مزه هغه وسوسو پسې مزه چې دا د وی په پاک انسان الزام لګوا شیطان دا کار خستګي مزه پکې پیدا کوي خطاب چا سره د امام ابن جوزی لګي عام د مخلوقات ته انه عام فی الخلق ټول انسانانو ته خطاب دی دویم دا چې ان خاص للمتکلمین فی الافق خاص کسان ته افق کې چې خبرې کړي ای پورې خاص دي خطوات لفظ راغی لا تتبعوا خطوات الشیطان امام رازی والخطوات جمع خطوات جمع د خطوتن دا وهو من خطأ الرجل يخطو خطوا سړی خپګ دی کله مخ دی په مخه کنه دلته مراد والمراد بذلك اسیرت والطریقه دغه انداز مخبلوي د شیطان خام معنی بدای د شیطان په قدمونو پسې مزه دغه طرز مخبلوي دغه طریقې مخبلوي چې دروغجنو خبرو ته مایل کېږي او هغه زده کوي او هغه خوروي په مؤمنانو کې امام رازی فهو نحي لكل المكلفين دغه ټول مسلمانان داخلي بدا کار نه کوي قرطبي وی چې مسالک او مذاهب د شیطان مخبلوي دغه لارې دغه انداز او طرز مستعمل مخبلوي لا تسلكوا الطريق الذي يدعوكم اليه الشيطان معنا دا د شیطان په غلار مده چې تاو ترابلی تا د ویرازا د خطوات واحد خطوتون دی وهو ما بین القدمین د دوه قدمونو منځ کې چې کمزې دی وی خطوه امام قرطبي لیکي وواحد الخطوات خطوه وهو ما بين القدمين ٹھیک شو حدیث کې راځي کنه وتخطى الى ومنه الحديث انه راى رجلا يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه خلق بو غوبان خپېړه ولې کنه ومن يتبع خطوات الشيطان هغه څوک چې رواني په نقش قدم د شیطان کارونه کوي د شیطانې کارونه کوي آیت کې ادمار د خبره پټه سمرقندی ہوئی ہمیں تے خطوات شیطان نسو وقع فی الفحشاء والمنکر پلیت او غلط کار کې ودی ور پریوزی شیطان په چیزه کنه نغتا غوسه مل ارته نه بوزي او د زړی زوی نه دی کنه فانه یامر بالفحشاء والمنکر زکه چې خودنه کوي دا باندې چې امر کوي حکم نه کوي خودنه کوي وسوسه چي تا د لاس نه غونې نسی کنه لا تلومونی علومو انفسکم دغه به وینا تکي ما خو لاس نه ویني تا ته خودنه کی وسوسه چی مزه پکې پیدا کوي
یقینا خودنه کی بالفحشاء د بهای د کولو د خورولو د پلیتو کارونو د پلیتو خبرو والمنکر هغه چې د عقل خلاف وي. امام طبری لیکي فإن الشیطان یأمر بالفحشاء شیطان د فحشاء هغه خودنه کوي خام وهي الزنا وغ زنا دا والمنکر منکر من القول د وینا نه مراد دی غلط وینا غانی غلط خبرې بتا ته کوي چې دا کا دا خوري کا دا پوسو کا غلطو خطوات شیطان نه بیا دې کې سم مراد دې کې روایت دي. سمرقندی نقل کړی ابي مجلس نا خطوات شیطان النذور فی معصیت الله تعالی نظر نیاز منخت د الله د اطاعت خلاف درگاہون لا اند الله نه علاوه د مخلوقات په نوم منخت کول دام خطوات شیطان کې داخل دي. مسروق تابعی د پوزو کو هغه وی مسروق وی چې سړی د پوزو کې د مسعود نه انی حرمت ان اکل طعاما ما حرام کړی پدان باندې خوراک می باندې کړی نو کوم بس پدان می باندې کړی دي اسی بیسا. فقال هذا من نزعات الشیطان هغه د شیطان نه وسوسونه د پرې د سړی کفر عن یمینک وکل د خپل قسم کفاره ورکو خوراک کوا. شعبی د یو سړی په باره کې وی شعبی د باندې ما وضاحت کړو مخکې دا عامر بن شراحیل حیسرا لوی تابعی کبیر دی دا غي سړی په باره کې وی نظر ذبح ولده چې خپل د بچی دا لالولو منخته کړو هغه وی چې هاذا من نزعات الشیطان دا شیطان د وسوسې نه ده او هغه دا فتوا ورکړه چې ته یو چيلي یو ګډه لالکا الله په نوم پرې دا خبره نورم په دې کې روایت شته. ولولا فضل الله علیکم ورحمته گچرنه فضل الله او رحمت پتا سو باندې ما زکا منکم من احد ابدا نبی بچوي استاسو نه هیڅ یو تن چره اومو پاک باندې پاتې شوی د الزام نتا سو کې یو تن چره اومو. ابن کثیر ولولا فضل الله علیکم ورحمته مانسدا لولا هو يرزق من يشاء والتوبه والرجوع الیه کچرنه د الله د توفیق د توبه ورکول دغه ته واپس ويزكي النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من اخلاق رديه او داغه دا پاکول نه وي چې نفسونه پاکول د شرک نه د ګناونو نه او کوم پلیتو اخلاق کې چې دا ورته نه وتی دی والله داغه دا پاکول نه وي کنه دا ټول در هلاکت لپاره کافی والله به دا واګړو کنه ایسو په پاک شي نو څه خیر به تر زه درنو. امام طبری ما زکا منکم من احد ابدا ما تطهر منکم من احد ابدا من دنس ذنوبه وشرکه یو تن من پتا ځو کې بچنه پاتې شوی د ګناونو نه او د شرک نه دا هم الله بچ کی دا الله فضل او کرم دی صحیح خبر ده. ولکن الله یزکی من یشاء لیکن الله پاکی چاره جوړی ولکن الله یطهر من یشاء من خلقه طبری وی الله پاکی چاره جوړی پاک ساتي بچ کیه ولكن الله يزكي من يشاء. سمرقندی وی يوفق للتوحید غل توفیق ورکړه د توحید چره چوغړی پاکیه الله پاکی توحید دی خپل کی. ابن جوزی وی چې یطهر یزکی من یشاء معنی یطهر من یشاء من الاسم بالتوبه والغفران پاکی الله د ګنا نه چره چوغړی په توبه سره په غفران سره پاکی. والله سمیع علیم الله اوریدون کې دارسو په دې دارسو سمیع اور یا غسو امام طبری وی چې تاسو وایي په خپل خلو باندې یو خبره بل تور پاس کې الله ته پته ده نور خبره ته کې الله دا اوري هغه ته پته ده علیم په دې په هر څه باندې په دې خبروم په دې تاسو په نورو کارونو باندې په دې دا غټول بخپل علم کې ګیر کړی دي تاسو له دې بدله درګئ. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ولا تحبون أن يغفر الله لكم
والله غفور رحیم. ولا یأتلی او قسم دی نکی اولو الفضل منکم غور والی والا استاسونا او مالدار استاسونا والسعت او مال والا اغا فضل والا او مال والا ان یوتو دور کولو دس سیزنا اولی القربا خپلوانو تا والمساکین او مسکنانو تا والمهاجرین مهجرت کونکو تا فی سبیل اللہ پلار دا اللہ کے ولیعفو خامخا معافی دی گئی ولیصفحو او خامخا مخت اڑوی داغی دا ملامت کولونا الا تحبون آیتا سن غوڑی یغفر اللہ لکم چه بخنو کی تاوستا اللہ واللہ غفور الرحیم او دے اللہ بخنا کون کے بخن کے مہربان. نور آداب بیانی کی امام رازی لگی اللہ مخی آداب بیان کر دا حل افق والو ببارک چاچے دا خبر ہو رہے دے دلتا سیدنا ابوبکر صدیق تا ادب ہوئی کله چې هغه قسم وکړو چې زه به خپل تروزی مستحبانه خرچانو کوم ولې عایشې باندې الزام لګولو ابل وضاحت شو بیا وضاحت نکو ایو دې ډیرو د کې عظمت شان د صحابه ہوئی ښه ابل خصوص د سیدنا ابوبکر صدیق مونږ تم پکې خوي معافي خپل کې ښه دا اړو ډک ساتل دا دې سفیدا نشته بس پرې دا خبره یې رهګا ولا یاتلی بمعنی یفتعل من الالیت تو بریوی سمرقندیم وی لا یاتلی معنی لا یحلف قسم دین کی وهو یفتعل من الالیہ وهي الیمین یمین توی قسم توی. امام تو بریوی مراد دینا ابو بکر صدیق دے و انما عنیا بذالک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فی حلفه باللہ آغا خپل قسم کو زب مستحبان خرچانو کوما نہ اللہ ته وی چې قسم دینه کې هغه څوک چې فضل والده دا مالنا دا فضل من مال وسعت منکم الله به فضل کړي مال ورکړي او ډېر مال ورکړي یم مومنانو په الله باندې ایمان لرونکو دا قسم دینه کې الله یو تو زوی قرابتهم چې خپل رشتہ الله بسنه ورکړي یا رشتہ باندې پایله کې مستح شغه ابن خالد ابو بکر او پسې شان د ابوبکر بیانېږي اولو الفضل منکم وسع چې فضل والدی ستاسو نه والی ورکړی الله غیله ستاسو نه تاسو کې غوره څوک دی ابوبکر وسعت او فراخ مال والده سمرقندی اولو الفضل فی دین الله فضل والد الله په دین کې ولې لانه کان افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله د رسولنا افضل ترین پس دغه پس افضل ترین انسان ابوبکر صدیق دی او د ساعتنا مراد الساع فی المال له مال الله فراخ ورکړه ده دا منقبت د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سمرقندی کې وهذا من مناقب ابوبکر صدیق رضی الله عنه. امام رازم لگی اجمع المفسرون على ان المراد من قوله اولو الفضل ابو بکر مفسرینوں په دې اجماع ده چې د آیت کې سورۃ النور کې اولو الفضل منکم نا مراد ابو بکر ده او دا آیت دلیل له بده چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس افضل ترین انسان دی لکه چې فضل په دې آیت کې ذکر شوی دی. عبداللہ ابن مبارک و فرمایل تابعی دی لوی تابعی دی دا آیت ډیر پر امید دی د الله په کتاب کې ډیر زیات امید والا آیت دی دا آیت چې راغی اولو الفضل منکم وسع نو ابوبکر صدیق وی چې ویل نه زه خو غواړم چې الله دې ما ته بخنو کی نبی به مستحبانه خرچه شروع کړه اب تاسو ما صحیح مسلم حدیث ویلو ان یوتا اول القربى والمساکین بیا ګوره ان یوتا دې خبر نه قسم نه کی چې ورګي دې خرچه دي کی په خپلوانو باندې په مسکینانو باندې حاجت ولې مساکین حاجت ته او د ضرورت ته ولا حاجت له پورا کا او مستح و فقیر و غریب و محتاج ہو تو بری لگی والمهاجرین فی سبیل اللہ ان یوتو بسی بیا روبازا قسم دینے کی دے خبرنا یوتو المهاجرین فی سبیل اللہ دے خبرنا دے قسم نہ گئی چھ نبور کی آئے قسم لا چھ ہجر ذکر دے اللہ پلار کے مال نور کی خرچہ پہ نہ کی مهاجرین آغری چھ اللہ دا پارے کور خپل بچی پریخیو مستح پدی کیو کنه مکه نه هجرت کړو مدینه ته او نبی صلی الله علیه وسلم سره بدر کې حاضر شو په دې بیا ډېر تفصیل امام رازی کړی دی چې مستح چې مستح بن اساسا اجماع د علماء په دې چې دا بدریین صحابو کې دی
او دا غي مبارک صحیح حدیث وی راغلی امام رازی لګي لعل الله نظر الى اهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تاسو ما بخلی بیا په دې یو اعتراض کړی چې را بدر دین څنګه دا ګناه شو، څنګه دا غلطي وشو کنه. هغه وی چې انه لا يجوز ان يكون المراد منه افعلوا ما شئتم من المعصيه. دې معنی دا نه چې هغه دی وی چې کوم ګناه کې نه کوه، دا مراد خو دې نه دی، دا غي نه دا مراد چرم نه دی. دا غي بیا جوابونه کړی، دا غي مراد دا دی چې د دې وفات باغ په اسلام او په ایمان باندې کیږي، الله ته دې ژوند معلوم دي. دا معنی نه چې بس اب ګناونه کوي یا دې معصوم عن الخطا شو، دا مراد نه. الله بخلی دی بیا هم کنه د مستح هغه بیا مغفرت او دغه بخنه ایتون رانه لزم. وليعفو اوس بیا خطاب کیا کم چې مالدار کسان دي، ابوبکر صدیق د نور ته چې تاسو خرچ نه کوي، خرچه وکړه داسې مه کوي بدغه کسانو. وليعفو دې خامخا معافیو کی معاف کی دا مستح هغه چې کم جرم کړی دستا، هغه چې کم جرم کړی د مستح خبره خوره کړی د عائشہ صدیقہ نه بس معاف کا عما کان منهم الیهم من جرم وذلک کجرم مستحل ابي بکر، بس یو جرم شو معاف کا خیر دی. وليعفو سمرقندی ماندا لیترکو بس پرې دا مړه پرې دا خبره او تو کدا. وليصفحوا امخ دې واړی نه دې ملامت کوي، طبری معنی کې وليترکو عقوبتهم علی ذلک، بس پرې دې سزا دې ولنه ورګي، پرې دې سزا مو ورګوا خرچه به کوا. سمرقندی وليتجاوزوا هغه وليصفحوا معنی تجاوز ته وکا بس پرې دا نه دا ښه کار دی. عفو و صفحه چې کس تا سره بدو کی دا ستایل شوی صفت امام رازم لیکلی دی. العفو والصفح عن المسيء حسن مندوب الیه وربما وجب ذلك ولو لم يدل عليه الا هذه الايه لكفى. کدا آیت نه وینو اوم دا خوینه دومره مزیدار عادتونه دي چې دا کول پکار دي. دیکھے بیا حدیث امام رازی پیش کړي، ما د سند نه معلوم چا کو یو عذر قبول نه کو یو معافی قبول نه کړه کنه د قیامت پر دما هوز دی نه راځي. افضل اخلاق المسلمین العفو، بهترین اخلاق د مسلمانانو سری معافی کول. خو روایتونه لیکي دي، تحقیق ریسرچ په کول واړي دومره وخت ملو شوی نه دی. نو الا يحبون الا تحبون ان يغفر الله لكم، ولتاسو آیات تاسو نو غواړي چې الله تاسو ته بخنوږي. نو بکر صدیق کی بلا وینم غواړو الله دې ما وبخي، بیا خرچ شروع کړه. تاسو نه غواړي، تاسو دا نه غواړي ته بری معنی کې چې الله تاسو په ګناونو باندې د خپل فضل د وجه پرده واچي او تاسو له سزا نه درکې. نو بکر صدیق وویل نه زه غواړم. آیت کې دلیل د امام سمرقندی لیکي چا چې یو قسم وکړو او بیا وروسته د یو بل کار افضل ښکاره شو د نیکه نه دله پکار دی چې قسم مات کی کفاره دی ورکی دا به ودري اجرونه شي. سمرقندی لیکي یو دا اعتماره بامر الله تعالی، درې اجرونه، یو تکفیر اجر بشي کفاره کنه، بل د نیکه رشته او پایل کنه، د یو الله حکم یو مناولنه نه خلک ما قسم کړی نو قسم مات کا کنه. سو قسم وکي په ما وخت طلاق کې دا کار مې وکړ نه کا کار دی وکړ یو طلاق شوی دی، درې نه دی شوی، ایت طلاق بالحلف وی کنه. والله غفور، الله بخون کې دې توبري وی لذنوب من ذعه، الله بخي ګناونه دا هغه چا چې د الله خبره مني. رحیم رحم کوي، به رحم کوونکی دی پاغه چا چې په نورو باندې رحم کوي، د نورو غلطۍ معاف کوي الله بیا په د باندې رحم کوي. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ان الذين كنا كسان يرمون المحصنات چې بدنامي لګي، المحصنات بدناموي پاکی زنانا، الغافلات سادگان زنانا نا خبره، المؤمنات ایمان ولا زنانا الزام چې لګي دا خبره خوري نسو. لعنو پدی لعنت کړي شوی دی په دنیا او آخرت، په دنیا او آخرت کې، ولهم عذاب عظیم، دې پر لوی عذاب دی. تخفیف اخروی د منافقینو ته هغه چې الزام لګي په دې درې وړو ایتونه کې 23 24 25 عنوان دي کړه سره.
ان الذين گنا کسان یرمونا چې الزام لګي د زنا بالفاحشه او بسرو کا تو بری وی المحصنات یعنی العفیفات تو بری وی الغافلات یعنی نا خبر دي د فواحشنا نا خبر دي کړل نه دي ځان لګي د زنا او د فواحشنا خبر نه سمرقند المؤمنات د هزران دي چې ایمان لري په الله پر رسول په هغه خبرو چې الله طرف نه راغلي دي د ځړنه مسلمانان دي پجه مسلمانان دي دې کې بیا څلور اقوال دي چې د نبی صلی الله علیه وسلم ټول بیبیانو ته آیت شامل دي عائشہ ته شامل دي بس دا عام ټول بیبیانو ته شامل دي هر پاکي مؤمن ته شامل دي نه هغه کسان چې الزام لګي په دین لعنو پاغي لعنت کړي شوی دي د الله د رحمت نه لري دي د الله رحمت بند په دی باندې په دنیا او آخرت کې لعن اصل کې ویل شي الطرد والبعد سمرقندی لیکلي دي شړل او لری کول شیطان ته لعین وای کنه الله په رحمت باندې کړل ولو هم د دې د پاره چې دای خلکو د پاره چې الزام لګي په دغه پاک زنانو دې د پاره په آخرت کې صبري فی الاخره عذاب عظیم لوی عذاب دی وذالک عذاب جهنم عذاب د جهنم دیغه نمل ازوا عام زنانه ټول په دې کې داخل دي عام زنانه او امهات المؤمنین په دخول اولی سره په دې کې داخل دي ها ابن کثیر دلته یو کمالی خبره کړي وقد اجمع العلماء رحمهم الله قاطبه على ان من سبها بعد هذا چا چې عائشہ صدیقہ ته کنزل کړل الزام پس ته نه پیو لګو ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الايه فانه كافر دا سړی کافر دی لانه معاند للقران دی قران سره دشمنی کی دا نور امهات المؤمنین د دې غونته کی دي اصحهما انهن کهیا ونور ازواج مطهرات باندې مسوک الزام لګي ابن کثیر دی چې دا علما د اجماع مطابق دا سړی کافر دی دا پپا کو زنانو باندې الزام لګول دا باغی وہ گناہ کبیرہ کے وشمار ازان سے رقم چھ حدیث کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لے چھ وہ حلاک ان کو گناہون ازان ساتے اگر ویسری شرک دے جادو کا ولی اسی بیسے وطن وجل دی سدخوری دا یتیم مال خوڑل دا تو جنگ نا تختی دل جہاد نا پاک لمن ازانو باندے الزام لگول پاک انسانو باندے زنا الزام لگول یو بل حدیث ابن کثیر نقل کرے دے خپائے کہ یو راوی دی لیس بن ابی سلیم اگر ضعیف سے نو ابن کثیر نقل کړي هغه دا وی چې یو پاک انسان باندې الزام لګول دې سره د سلو کالو عمل خرابېږي نه دې کې دا غراوی کمزورې دی نور خبر الزام لګول نه دی پکار او حدیث سندن کمزورې ثابت نه دی یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا يعملون دې پر عذاب دې پکمرز پاغرز تشهد علیهم پکمرز چې گواہی بگی پدی باندې السنتهم جبد دی وایدیهم ولا سند دی ورجلهم مخفید دی بما كانوا يعملون پاغ عملو چې دی کول یوم یذن پدغرز وفیهم الله پورا ور کی بدید الله دینهم الحق بدل دی پورا ويعلمون د دی یقین بوش ان الله شیکن الله هو الحق خاص حق المبین خکار دی حق والداغ تخویف اخروی منافقین د الزام لګي په پاکو خلکو د دې خلکو د پاره عذاب د رسو سره تعلق دغه سره د امام رازی طبری لیکي پاغره چې په کمال به گواہی کی په دې باندې جبر دی لازونه دی او خفید دی سو تفصیلات کی سایت کې دی بل نذیر دی تفسیر کی وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا بعض علماء لیکي چې جلود نه مراد مذاکیر دی شرمګاونه دی هغه شرمګاونو په دې باندې گواہی کی څوک عام لګي ټول سرمن لاس خپې مراد دی کنه کم باندې سړی سکاور نه کوي ټول مراد دی امام تو بری ہوئی قیامت پر دیدہ پر سخت عذاب دے دنیا کې جدی په کم گناہ کا کړشي وي دی هغه ته کسب ویلې دي نخلوخ به ډېر انکار کوي خلب ولا باندې کې لازونه خپې به ګویان شی به چې دا کاته د پمنګ باندې کړو دي پمنګ باندې الزام لګولې پمنګ باندې بهتان او دا کاته پمنګ باندې کولې دا ګړي دی او توبری اور روایت نقل کړي دي اذا کان یوم القیامه عرف الکافر بعمله روایت کمزور سند کې دراج بن سمعان دے اور روایت داسې دے چې کافر ته دغه ګناہونه ښکار کړی شي دغه عملونه هغه به انکار شروع کی
او بیا ورته وي ګاونډیان یې راولې چې هغوی پې ګواهي وکړي نه دی به دروغ وي بیا ورته خپلوان راولې چې هغوی پې ګواهي وکړي دی وایي دروغ وي هغوی دوی قسمونه کوي فیقول تحلفون فیحلفون قسم به مو د هغوی وکړي بیا به الله هغوی غلي کړي نه ده ژبه به ګویان کړي لګیا به شي ګناهونه به ووایي به ورته بیا داخل کړي خو سند کمزور دی نور ټیک دی الله به زبان ګویان کړي خو د حدیث ثابت نه دی بما كانوا يعلمون بما تکلموا سمرقندی هغه کارونه هغه خبرې چې دی کړي دي په دې ژبه باندې کوم الزامات لګولي دي سمرقندی دا معنی ده یوم اذن پدغه دی وفیهم الله ورکی بدیل الله پورا به ورکی الله دیل دینهم الحق دین په معنی ده بدله ها مالک یوم الدین کې دا معنی بدله به ورکی دیلا پورا ټیک او یعلمون او دې د پته ولګي پدغه و یوم اذن یعلمون روح کا ان الله شیکن الله هو الحق المبین هغه برحق دی مبین هغه ښکاره بدله ورکوونکی دی تخویف اخروي منافقین ته دینهم الحق آیت کې خو سګران نشته ابن جوزی معنی کړي حسابهم العدل برابر دین په معنی د حساب د ابن کثیر هم لیکلي دي قرآن کې چې کوم د امراشي دینهم ابن عباس نقل کوي معنی به حسابهم دې دوه پته ولګي چې الله برحق دی هغه مبین دی منافقین شک وکړه په اسلام کې یقین ول د بوده پته ولګي عبد الله بن ابی بشک کو حق د الله په اسماء کې دی داغه اسماء کې دی دا دوا اسماء د الله اسماء الحسنا دی پدې کې امام رازی د دې بیا تفسیر کړی دی چې فمن الناس من قال انه سبحانه انما سمي بالحق لان عبادته هي الحق الله ځان ته حق پدې وایي چې دغه عبادت بر حق دی د نور علاوه د نور خلق عبادت بر حق نه د مخلوق عبادت بر حق نه دی یا هغه چې کوم امر کوي نه هغه بر حق دی الله چې کوم حکم کوي او الله بیان کی پورا مبین په معنی د بیان دی وی من حيث يبين الصحيح بكلامه دون غیره الله صحیح او غلط خولي دي سوګوي الحق معنی دا چې هغه موجود دی من اسماء الله تعالی او معناه الموجود دغه چې هغه کم خلاف دی هغه باطل دی هغه بر حق نه دی هغه معدوم دی ادم مبین معنی المظهر ښکار کوونکې هغه په خپل قدرت باندې ټول شزونه ښکار کړی دي رستو نه ګوره بیا لفظي معنی ته ګوره ان الذين كنا كسان يحبون چې غواړي هغوی خوښي ده ان تشیع الفاحشه چې خورشي بې حیایي فی الذین آمنوا په مؤمنانو کې لهم عذاب علیم د هغوی دپاره دردناک عذاب دی فی الدنیا والآخرة دنیا او آخرت کې والله یعلم والله پوهېږي په هر څه وانتم لا تعلمون تاسو نه پوهېږئ ولولا فضل الله علیکم کچره نوې فضل الله په تاسو ورحمته او د هغه رحمت نه وي وان الله او دا خبره چې یقین دی الله رؤوف الرحیم شفقت کوونکی رحم کوونکی داسې نه وي نه خامخا به تاسو بې عذاب راوستی وي ای ایمان والو مه د شیطان په قدمونو پسې کې نه ښودنه کې تاسو سره بېحیایي والمنکر او د غلطو ویناګانو ولولا فضل الله علیکم که چېرې نه فضل الله په تاسو رحمت د هغه نه وي ما زکا منکم نه به بچ شوی د بدنامۍ نه من هېڅوک ستاسو نه من احدن منکم من احدن ستاسو کې هېڅ توتن منوی بچ شوی بدن چرې ولکن الله یزکي لیکن الله بچ ساتي د بدنامۍ نه من یشاء چې غواړي والله سمیع عالم دی قسم دی نه کوي هغه فضل والا ستاسو نه او پراخ مال والا یوتو چې د ورکو د څه نه وللقربا خپلوانو ته والمساکین او مسکینانو ته والمهاجرین او هجرت کوونکو د الله په لار کې وليعفو خامخا معافي دي کې وليصفو خامخا مخ دي اړي دغه د ملامت کولونه آیا تاسو نه غواړئ چې الله تاسو ته بخښنه وکړي الله بخښونکی مهربان دی یقینا کسان چې بدنامي لګي په پاکو زنانو سادهګانو زنانو باندې هغه ایمان لرونکو زنانو باندې لعنو په هغې لعنت کړی شوی دی په دنیا او په آخرت کې د بر عذاب لوی دی په کوم ورځ چې ګواهي به کړي په دې باندې ژبې د دي لاسونه د دي او خپې د دي په هغې عملونو چې دي کول په هغې خبرو چې دي کول په دغه ورځ یوفیهم الله پوره به ورکړي د الله دینهم الحق د دې بدله پورا ويعلمون د دې به یقین وشي ان الله یقین الله هو الحق خاص حق المبین ښکاره دی حق والی د هغه سبحانک الله